خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا قیامت پورت با جہنم لویا سا واخلی لکه ما او تا چې کله سا واخلو ستړي لویه سیګانې اخلو وی دغسې به دغه جهنم لویه سا واخلي هغه مقربې فرشتې و هغه نبیان چې په ټول مخلوقاتو کې الله ته د ټولو نه غوره مخلوق هغه نبیان دي پیغمبران دي ملائک او پیغمبران دا به په زنګنونو باندې راښکته شي او یو آواز به ولګي د جهنم د هغه پړاس د وجې نه چې یا رب نفسي نفسي د قیامت په ورځ به ټول خلک پیغمبران به نفسي نفسي چغه ووایي دا جهنم صرف مونږ او تاسو نوم اورېدلی دی الله دې مونږ او تاسو تی بچ کړي او بل روایت کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی وی جهنم په اویاو زرو یعنی په اویاو زرو لقامونو سره تړلی شوی دی او دا جهنم هر یو پړی اویا زره ملائکو نیولی دی دغه جهنم به بیا هم زور کوي او زورونه به کوي او خپل زور به دومره پورې رسوي چې موږ د ملائکو نه خلاص شو ځکه قرآن کې الله فرمایي چې بیا به آواز کوي هل امتلأت هل من مزید یا الله نور هم راواچوه یا الله لا ډک شوی نه یم د هغه جهنم نه د خلاصېدو دپاره دلته کې خلاصۍ کېږي